زمونږ په دې کلي کې سوات کې په دې غرایزو علاقو کې یو کس ځان له ګاډۍ اخیسته او کسټم چور نو چې ته وې راځه چې د ټولو خلکو ته یې وښیم د خپل وروڼو ته یې وښیم پښتانه خو داسې یو که نه کاږه غونته یو چې د خپل وروڼو ته یې وښیم د کلي خلکو ته یې وښیم چې زما هم ګاډی دی چاپېره یې ګرځو را ګرځو نو په دې چړای کې داسې ولاړ دی د په ریوس کې هغه ټول اټومیټک شی دی که نه د زنانو د ګوډو شی دی او یو موټر خو خیر دی نعمتونه خو ډېر دي د الله پاک خو دا اټومیټک پکې خالص نعمت الله دی نو هغه یو ګاډی ته مخکې شو هغه بابا ورته وویل نو چې هلکه به چوړې هغه ګاډی خو درنه مخکې شو وی هغه ډي تک و که نه یو ته هم ډي تکه که نه جو خلکو ورته هغه چې اکسلیټر ورکړو که نه چړای کې اترای کې ولاړو او یو شاته راغی ګاډی هم چق پچق شو بابا هم خوږ شو نوسې هم خوږ شو بیا به ورته خلکو په کلي کې وي ډي تایکه هلکه ډي تایکه بیا هغه په خپل وروڼو باندې بیا راپورټ وکړو وی دا دې وروڼو د لمسولی دی خلک کلی لمسولی دی چې ډي تایکه وی یار چې د میلمه شي پاتې شپې تکه یار چې د میلمه شي پاتې شپې تکه خلک چې وده شي بیا یې ډي تکه دا خرابه خبره ډېره خوښه ده ما ته